نن سبا ګوره دقه کیسې روانې د 3 ورځو مولیان دي او چې دې باندې لږ راښکته کې که نه ما 13 ورځ د بیټک ته یو راغو د 3 ورځو مولا خو پېژنئ که نه امیر صاحب پلار هم ناست دی بله لکه مشر ورور هم ناست دی او تاسو په الله یقین وکړئ دی چې راغو کېناستو یکدم په دې بیټک کې ما فومونه چولي دي او بالښتونه پراته دیوال ته پکې لګېدلی دی یکدم ډډه ولګوله او خپې یې اوږدې کې ورچې سم لاستو دا خپې ما طرف داسې اوږدې کې پلار هم ور داسې وکتو دا ټول کې کشریز ویو او دومره ګیره او دا دوزخي محراب پکې جوړ د تندې ولا د جهنم لمبو وهل اوس دغه کمبخت بچې دلته کېناستو الټه پلټه خبرې هغه پلار یې سمې خبرې کولې دی وي او نن سبا هر څوک خلکو ته کافر وي فلانې وي ډینګلې وي په وړه وړ مالدا دي ټیک خبره وکړه دلته یو مولا پیدا شوی خلک ورته مفتی وي رجیم غوندې دی او ملا خلکو ته په وړو خبرو باندې وایي چې دا مشرک دی او دا بدعتي دی او دا کافر دی بس دا خبره بې بده شوه بیا ما سره لږ په مزه خبرې ګرمې کړي نو ما ورته ته عالمي قومي سړی چې ستا د اصطلاح د عقل مطابق سو خبرې کو زما زه ته راغلی زما ملمه ما ته وایي زه امیر صاحب یم الوخت راګولې وي او ډېر شکر دی ډېر داسې غټې خبرې کولې تاسو د الله په ذات یقین وکړئ ما ورته یو تپوس د نو کوم بالکل وکړه ما ورته دا استنجا د اوړي او د جمع استنجا کې څه فرق شته نو ما ته وایي نه دی دا خو یو رنګ استنجا ده مې وایي امیر صاحب ته تر اوسه پورې د استنجا په فرق نه پوهېږي چې د اوړي استنجا به خلک څنګه کوي او د جمع به څنګه کوي ته اوس مې له دې ځای نه وځه یا دلته نه د خپلو مولیانو ته ټلیفون وکړه یو مفتي ته دی چې د اوړي او د جمع په استنجا کې څه فرق شته که نشته که هغه درته وویل چې شته دی نو بیا د په خپل ځان باندې او په د خپل علم باندې لږ نظر ثاني وکړه د خپل ځان اصلاح وکړه او که نه په دې کې څه فرق نه وي نو بیا دا ستا خبره به ټیک وي پلار ورته وایي چې نه پوهېږي زنطلاقه خو غلی شه که نه نو دی ورته وایي ته پرېږده بابا ما ورته پرېږدې د کاکا خیر دی باس دی خو وهل نه کوو جنګ نه کوو دی یو دوه تپوسه ترېنه کوم دله مې دا استنجا د څه صیغه ده وي صیغه څه ته وایي زه خو صیغه نه پېژنم تو ما ورته دا ستا په علم باندې لعنت شو په تا هم لعنت شو څومره وخت دې لګولی دی که ته مې 100 کاله وګرځېدې او 100 کاله نور هم وګرځې په ایمان ووایه د 6 نمبرو نه خوا څه زده کولی شي مې دا دین 6 نمبرې دي دین صرف فضایل دی دا طلب د علم فرض دی او که طلب د فضیلت زده کولو فرض دی عجیبه خبره ده طلب د 6 نمبرو فرض دی که طلب د علم فرض دی تاسو په الله یقین وکړئ خوله کې دوکان بیا وچې وي د یوې خبرې جواب ورسره نو او بس بیا چې کم دی سدوم ته شینو بیا پاسو د ډایرکټ ووتو پلار ورور سره ناستو او دی بیا ووتو بهر اخوا د لرې چېرته ګاډۍ ودرولو هغې سره بیا ولاړو بیټک ته هم خدای که بیا راته ما ورته ورشي نارې کې دا چای خو اوس کې ظالم نه راتلو بیا